ما پرون ابل اسوات کې ذکر وکړ ما د چا په ژوند د چا تصنیف دومره مقبولیت نه حاصل کړی لکه د شیخ الحدیث سے فضائل اعمال صحیح ده او ما وې په موجوده دنیا کې د قرآن نه بعد چې کوم کتاب د ټول نه زیات لوستی شي څه شی دی لږ زور سره فضائل د قرآن نه بعد کوم کتاب چې د ټول نه زیات لوستی شي صحیح اوس اصح الکتب بعد کتاب الله خبر باندې ځان پوهوئ او څه نه تاسو اوس وایئ چې قاضي صاحب چې قرآن نه پس ټول نه اصح کتاب فضائل اعمال دی مونږ خبره باندې ځان پوه نه کړو بس هنګامه جوړه کړو ما ووی ما کوم کتاب چې د قرآن نه بعد د ټول نه زیات لوستی شي نو کوم کتاب دی فضائل اعمال نو زمونږ څه ملګري اعتراض وکړي مونږ خرې ته ګوره په سارا شپې ته ګوره خرې ته ګوره په سارا شپې ته ګوره دومره لوی محدث چې هغه ته په سعودي عرب کې دا مقام حاصلو چې د بقي د غاړې په دې زیارت والا دروازه باندې چاته دننه کېدو اجازت صرف بادشاه چې راشي هغه دغه دروازې نه دننه کېږي نور که لو څومره سړی وي دی به باب السلام نه راځي چېرته نه به راځي ځکه دې طرف نه بیا هنګامه جوړېږي حضرت شیخ واحد سړی و چې حکومت د سعودي عرب د هغه ویل چیر له اجازت ورکړی شیخ دې دروازې نه راولی خبره مو ذهن کې راله او حضرت الشیخ رحمت الله علیه چې د ده کرسی به کله راله ویل چیر او خادم به دی رادننه کو دا د عربو علما خو هلته دروس کوي مسجد نبوي کې دوی به ناستو وی جاء الشیخ لنسلم علیه زه دې قطر ته لاړم یو مالکی عالم دعوت را کړ ډېر لوی عالم و مالکی خو اوسېده قطر کې هلته دروس نو ما ته دعوت را کړی یو درس دپاره نو ما درس وکړو نو بیا یې لایبرري او مکتبه کې ګرځولم نو د شیخ اوجز المسالک یو جلد یې راواغسته ما ته هذا شیخ تعرفه دا شیخ وی ته پیژنې ما ورته هغه زما مباشرتا شیخ دی نو هغه راپاڅېده او لټرلی زما تندی ښکل که وی سعید انت والله اذ استفدت عنه ته واقعي بابرکته سړی چې ستا دې شیخ سره تعلق دی وی زه مالکیم ټول عمر مې مذهب د مالکي پړاو کړی دی خو قسم دی په موطا اله پوه شم چې دا شیخ اوجز المسالک مې وکته عزیزانو نو څه ملګري وایي فضائل اعمال کې حدیث ضعیف دي څه حدیث پکې وایي داسې که نه لږ زور سره وایي داسې نو عزیزانو د دې خبرې تعلق علم سره نه دی جهل سره دی څوک چې دا خبره کوي په جهل یې کوي ځکه دوه درې خبرې بنیادي د علم حدیث کې ما درایه کې لیکلي دي حجت حدیث کې مې هم لیکلي دي نو یو څو خبرې بنیادي د علم حدیث کې یو خدا چې څو پورې ته صحیح حدیث پیژنې نه نو حدیث ته ضعیف ویلی هم نشي اشیاء یعرفو بضده او الاشیاء تعرفو باضدادها نو ته صحیح نه پیژنې حدیث ته ضعیف څنګه وایي خبره ذهن کې راځي که نه راځي یوه نو ما ووایي چې اوس ته تعریف د حدیث صحیح کولی شي نو چاله ورځي هم نه صحیح نو ما چې ته حدیث صحیح پیژنې نه نو یو حدیث ته ضعیف څنګه وایي وی فلانی ویلی دی نو ما بل فلانی ویلی چې دا صحیح دی ځکه دا خو د تحقیق مسله ده یعنی حدیث صحیح دی یا غلط دی دا په نس کې راغلی دی وای لږ توضیح وای اجتهاد دی د محدثینو په اجتهاد باندې چا ویلی دا حدیث صحیح دی او چا ویلی دی دا ضعیف دی دا دویمه خبره او دریم دی وجه نه بلا ډېر حدیث دی امام بخاری په نسبت باندې صحیح دی امام مسلم په نسبت باندې صحیح نه دی ځکه امام مسلم رحمت الله علیه هغه وایي چې زه هغه صحاح په خپل حدیث کې نقل کوم چې ائمه اربعو په هغې باندې اجماع کړي چا پې کړي اربعو اصطلاح دا خو دومره مشهوره د ائمه اربعو د فقه په حواله امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي او امام احمد ابن کله یو خبره داسې شهرت شي نو بس خو چې دغه لفظ وای نه متبادر ذهن ته دغه تصوري یعنی که د اوی میدان د حدیث کې هم ائمه اربعه نو څه به وایي امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي احمد ابن حنبل مرګري زه په فقه کې نیم د په څه کې میدان د حدیث کې زه د میدان د حدیث ائمه اربعه لکه شیخین اصطلاح د شیخین اصطلاح اوس دا په مختلفو فنونو کې مختلف ده چې شیخین د صحابو ذکر شي
ابو بکر او عمر ته مراد دي. څوک ته مراد دي؟ ابو بکر او عمر ته مراد دي. چې شیخین د محدثینو ذکر شي بخاری او مسلم ته مراد دي. چې شیخین د فقه حنیفی ذکر شي نو امام ابو حنیفه او قاضی ابو یوسف ته مراد دي. چې د منطق او فلسفه ذکر شي نو شیخ ابو نصر فارابی او ابو علی ابن سینا ته مراد دي. نو لومبه خو به دا پته لګی چې ته یې کم کلاس کې، نو چې کم کلاس کې نه د هغې خبره وکې. نو امام مسلم رحمت الله علیه اوس کوم خلک چې حدیث کې ډېر تین تیره کوي اخوا دیخوا، ورته امام مسلم په نسبت باندې د ائمه اربعه څوک دي چې په اتفاق یې کړی دی. ولې سید ټلیفون کیجیے ائمه اربعه علم حدیث ائمه اربعه چې امام مسلم وایي ما هغه حدیث نقل کړی صحیح کې چې کوم د ائمه اربعه متفقه دي نه غي په صحت باندې اتفاق کړی دی. نو ما ورته ما دا صراف د حدیثو دي. څوک دي؟ صراف او نقاد د حدیثو دي. کرایټیرین وایي ورته معیار دی په دې باندې د حدیث مرتبه پیژندې شي. یعنی دا خبر لفظ ځان سره یاد ساتئ په دې باندې څه پیژندې شي د حدیث. ځکه عزیزانو مونږ صحیح او ضعیف په دې علم حدیث کې داسې استعمالو لکه دا صحیح چې حدیث وي او ضعیف حدیث نه. دا داسې ده لکه یو سړی تبې نیولي 104 درجې تبې وي، 104 درجې تبې وي او بل سړی ټیک ټاک وي 98.4 وي. نو د دې بیمارۍ د وجې چې هغه پاسېدی نه شي، د دې تبې د وجې چې هغه پاسېدی نه شي، ضعف او کمزوري راغلی ده، نو د صحتمند ته ته ووایه چې دا انسان دی او دا چې تبې نیولی دا انسان نه دی. یا یو سړی هغه فالج والی دی، خدای مکه الله دې ټول بچ ساتي، نو د هغه یو طرف مفلوج دی او بل سړی چاقو چوبند دی. نو تا ته دا حق شته چې د چاقو چوبند ته انسان ووایه او دا بل د انسانیت د میدانه وباسې لږ زور سره. نو خو صرف دا به وایه چې دا صحتمند دی او دی بیمار دی. نو بیمار سره موږ څه کوو؟ دې سین ته غورځو، بیا علاج ته رسو، علاج ولا کوو. یعنی معنا دا ده چې هغه بوسټ کوو، څه تایید ولا پیدا کوو. یعنی بیماری علاج څه دی؟ تایید پیدا کوو، تایید ولا پیدا کوو. صحیح. نو دغه رنګې مسله د علم حدیث هم ده. علم ما وی مرګري ته فرق نه کوي په حدیث ضعیف کې او په موضوعي کلام کې. اگرچه موضوع باندې تجوزن او مجازن اطلاق د حدیث کوي علماء کرام چې کله اقسام د حدیثو خي، خو ما مرګرو ته دا مجازن په اطلاق ته موضوعي حدیث وینا، موضوعي حدیث وینا، خو بهر تقدیر مجازن په مونږه اطلاق کوو ځکه په علم حدیث کې فار اکیډمیک پرپس د تعلیمي مقصد دپاره مونږ انواع د حدیث ذکر کوو. نو مونږ یو حدیث ته صحیح، یو حدیث ته ضعیف، یو حدیث ته موضوع. نو موضوع سره حدیث دی نه، هغه چا خبره جوړه کړې ده. علامه مقدسي هغه کتاب لیکلی دی، علامه قاري هغه کتاب لیکلی دی، علامه مقدسي لیکلی دی تذکرة الموضوعات. څه لیکلی؟ تاسو سره شته که نشته؟ علامه مقدسي لیکلی دی تذکرة الموضوعات، او علامه قاري لیکلی دی مجموعه موضوعات کبیر. مجموعه موضوعات کبیر عام طور مشهور ده په المجموعه باندې. وقال علي القاري في المجموعه چې مجموعه کې امام علي قاري هغه د حدیث متعلق دا خبره، دا کرټکس دي. دا څه دي؟ موږ ورته کرټکس وایو. دا صراف دي، دا نقاد دي،